نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن درس قرآن کې د 14مې سپارې خلاصه بیانېږي. د 15مې سپارې په اخر کې د مکې مشرکینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه درې سوالونه کړیو. په هغو درې سوالو کې درم سوال دغه دا چې هغه کوم کسته چې هغه د مشرق او د مغرب سفر یې کړی ده. د دغه مراد ذوالقرنین ده. دا خبره یقیني نه ده چې ذوالقرنین د پیغمبر وي یا نه، دا هیڅ یقیني نه ده. خو بهرحال ذوالقرنین ته الله تعالی اقتدار او وسایل ورکړي او بیا ذوالقرنین د مشرق سفر هم کړی وو او د مغرب سفر هم کړی وو او درم سفر غالبا د شمال کړی وو. په شمال کې دته ځنې خلک ملاو شول. بیا هغو خلکو دته دا شکایت لګاو چې دلته یاجوج او ماجوج دي، هغه خلک نه پرېږدي، دلته قتل کوي او فساد پیدا کوي. او ذوالقرنین ته د مال پیشکش هم وکړو چې موږ دومره پیسې درکو، خو ته داسې وکړه دلته یو دیوال واچوه چې دغه یاجوج ماجوج د فساد نه موږ بالکل ځان بچ کړو. ذوالقرنین ورته وویل چې ما ته د تاسې د مال هیڅ ضرورت نشته، بس افرادي او جسمانی طاقت تاسو مدد څخه ده، دغه ماته ضرورت ده. بیا ذوالقرنین داسې وکړل چې د ورسپنې تختې راوړلې او د تختو ته ویل شوي سکه د ور واچوله او د سکې نه مکمل دیوال ورته جوړ کړو چې نن ورځ پورې هم د یاجوج ماجوج نه هغه خلک بالکل په حفاظت کې دي. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. وای ای پیغمبر ته خپل خلکو ته وایا چې زه د تاسې غوندې بشر یم، لکه څرنګه چې تاسې بشر یې داسې زه هم بشر یم، زم انسان یم. خو مونږ او تاسو کې فرق دا ده چې ماته الله تعالی وحی را لګي او تاسې باندې وحی نه راځي، بس صرف دا فرق ده. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. وای کوم کس چې الله تعالی سره د ملاقات یقین لري، بیا هغه ته پکار ده چې د نیک اعمالو کې عملا صالحا، او بل دا خبره چې د الله تعالی سره څوک نه شریکوي. نیک اعمال دې کوي، نیک عبادت دې کوي او د الله تعالی سره څوک شریکوي هم نه. درمه خبره الله تعالی دا بیان کړې ده. وایي د اعمال د قبولیت لپاره درې شرطونه دي. اول شرط خدا ده چې د انسان عقیده ټیک وي. که د چا عقیده ټیک نه وي، بیا دا انسان که ډیر زیات اعمالو کې دا ده بالکل بیکاره دي. او په عقیده کې بنیادی عقیده ایمان ده. که د چا ایمان خراب وي، بیا د دا په اعمالو باندې ځان بالکل نستړی وي، ځکه چې د داسې کس اعمال د الله تعالی نیز باندې هیڅ مقام او مرتبه نشته. او د اعمالو د قبولیت دوم شرط دا ده چې دغه اعمال د سنت مطابق وي. او که چیرته د اعمال د سنت مطابق نه وي، د سنت خلاف وي، که دا ډېر اعمال وکړي، ډېر نیک عملونه وکړي، د یو هیڅ قدر او قیمت نشته. او درم شرط دا ده چې د انسان نیت ټیک وي. او که چیرته یو کس اعمال کوي خو د نیت ټیک نه وي، نیت غلط وي، د فساد والی وي، بیا هم د داسې اعمالو د الله تعالی په نسبت باندې هیڅ مقام او مرتبه دا نشته. دا صورت ختم شو. مختبل صورت ته صورت مریم. دغه صورت ته صورت مریم ځکه وایي چې په دغه صورت کې د حضرت مریم علیه السلام مکمله تفصیلی قصه دا بیان شوې ده. دغه وجنه، دغه مناسبت ته وجنه دغه صورت ته صورت مریم وایي. او په دغه صورت کې د عیسایانو چې کومه باطل عقیدې دي، د هغو عقیدو هم الله تعالی تردید کړی ده. د عیسایانو دا عقیده وه چې عیسی علیه السلام دا خدای ده یا په دریو کې درم ده. الله تعالی دغه باطل عقیدې تردید کړی ده چې عیسی علیه السلام دا د مریم علیه السلام د نس نه پیدا شوی ده، دا نه خدای ده او نه د خدای بچی ده. داسې بیا مخته د حضرت زکریا علیه السلام دا دعا کړې وه چې یا الله ماته بچی راکړه چې هغه د ما او د آل یعقوب وارث جوړ شي. دلته د وراثت نه مراد دنیاوي وراثت نه ده چې په دنیا کې به د ما د مال د وارث جوړ شي، بلکې دلته مراد د وراثت نه مراد
د انبیای کرامو چې کوم د نبوت علوم دي د هغه وراثت مراده. ځکه چې کوم نبی هم په دنیا کې لږ معمولی سامان وي، خو هغه پیغمبر چې کله د دنیا نه ځي بیا هغه سامان د وراثت نه وي. نو د وجې نه دلته زکریا علیه السلام چې کومه دعا غوښتې ده دغه نه مراده د علم د نبوت چې کوم علوم دي د هغې وراثت مراده، د دنیا وراثت مراد نه ده. بیا الله تعالی د حضرت زکریا علیه السلام دعا دا قبوله کړله او بیا حضرت زکریا علیه السلام ورته وویل چې زه خو بوډا یم او د ما ښځه دا هم بوډۍ ده، بیا څرنګې به الله تعالی ماته بچی راکوي. داسې حیرانتیا والا خبره ده. بیا الله تعالی درته وایي چې زه تا ته بغیر د اسباب نه بچی درکوم. او بیا داسې وسول چې حضرت زکریا علیه السلام ته الله تعالی نشانی ورکړله چې ته بالکل ټیک ټاک وي، خو ته به درې شپې بالکل د چا سره خبرې هم نشې کولی. دا ټول تفصیل دلته ذکر شوی ده. بیا په دې نه مخته حضرت مریم علیه السلام دا تفصیلي واقعه بیان شوې ده، خو زه د هغې صرف خلاصه درته بیانوم. واذکر فی الکتاب مریم. نو حضرت مریم علیه السلام دغه د دې یوه معجزه وه چې عیسی علیه السلام دا بغیر بې پلاره پیدا شو. او داسې د عیسایانو چې کوم تردید او د باطل عقیده او د هغې تردید هم الله تعالی دلته بیان کړ. د حضرت مریم علیه السلام عمر 14 یا 15، دا دواړه اقوال ملاویږي چې د عمر 14 کاله و یا 15 کاله و. بیا د یوه کښلي انسان په شکل کې یو سړی راغی، حضرت جبرائیل امین. او په دې ځای کې مریم بیا پرده وکړله، ده ورته وویل وایي زه الله تعالی را لېږلی یم تا ته یوه خوشخبري درکوم. او خوشخبري دا ده چې تا ته به الله تعالی بچی درکوي. او بیا داسې وشول چې جبرائیل امین داسې وکړل چې د مریم په دغه ګریبان کې پوکی ور وکړ، چوف یې کړل. او بیا د هغه د وجې نه حمل پیدا شو، حمل جوړ شو. او بیا دا ورته وویل چې کله د تا بچی پیدا کېږي بیا ته داسې د یو خلاص میدان و دغ ته یې ولېږل دا ته ولاړه شه. بیا هلته چې کله ولاړله بیا په یو ځای کې آبادي نه وه، نه میوه وه، نه تشی و، خو الله تعالی بې موسمه خجیره باندې خجیرې ورته پیدا کړې او چشمې د اوبو چشمې ورته جاري کړلې. بیا د هغې نه د خوراک کوو، بچی پیدا شو، هغې نه بعد بیا هم د خوراک کوو. د دې نه خو 40 ورځې یا د نفاس کم مدت چې کوم ادب 40 نه کم هغه پوره شولې. بیا د هغه ځنه چې کله د خپل خاندان ته راغله بیا د خاندان خلکو په دې باندې تهمت ولګاوه چې تا خو نکاح نه ده شوې، بیا دا بچی د کومه خوا راوړی ده. بیا دلته دې ته حکم شوی و چې کله تا ته داسې څوک ووایي په هغه وخت کې ته بالکل خاموشي اختیار کړه او بچي ته اشاره وکړه. بیا په دې وخت کې عیسی علیه السلام دا ورته وویل چې الله تعالی بنده یم، الله تعالی پیدا کړی یم او الله تعالی به ما نبي جوړوي، پیغمبر به مې جوړوي او ما ته به داسې وحی راکوي. په دغه وخت کې د چا هم تهمت په مریم علیه السلام باندې لګولی و، الله تعالی د دغې ټولو تردید وکړي. بیا الله تعالی د حضرت ابراهیم علیه السلام دا واقعه بیان کړې ده. وایي د خپل پلار ته د دین او د اسلام دعوت ورکړه په داسې یوه بهترین انداز او طریقه باندې د خپل پلار ته دعوت ورکړو، خو پلار بیا هم دین قبول نه کړو او پلار یې دمکۍ ورکړله او چیلنج یې ورکړو چې ته د خپل دین نه د خپل دعوت نه باز راشه، که نه په تا باندې موږ د کاڼیو باران راکوو. خو په یغه وخت کې حضرت ابراهیم علیه السلام دا ورته وویل چې زه به د الله تعالی نه د تا د هدایت دعا غواړم. دا هغه وخت و چې ابراهیم علیه السلام ته دا پته نه وه چې د ما پلار ایمان نه راوړي، خو چې کله دا علم ورته وشو چې ما پلار ایمان نه راوړي په یغه وخت کې د پلار دپاره دعا هم دا پرېښودلې. بیا الله تعالی مخکې د حضرت ادریس علیه السلام دا تذکره بیان کړې ده. وایي ادریس علیه السلام ته الله تعالی بعضې خصوصیات ورکړي وو. اول خصوصیت خدا ده چې اول ادریس هغه انسان ده، هغه بشر ده چې د په قلم باندې لیکل شروع کړل. او بل خصوصیت دا ده چې حضرت ادریس علیه السلام هغه انسان ده چې دوی یوه کپړه وګنډله او هغې نه لباس جوړ کړو. په دې نه مخته چې کومره خلک وو هغو ټولو د چمړې والا لباس اغوست. او حضرت ادریس علیه السلام هغه انسان ده چې د اسلحه جوړه کړه او جهاد یې شروع کړو په اسلحه باندې. او ادریس علیه السلام هغه اول انسان ده چې دی په حساب کتاب کې ډېر زیات ماهر و. دا صورت ختم شو، مخته بل صورت ته صورت طه.
او د باره کې تفصیل تیر شوی دا د حروف مقطعات نه دي. د دې معنی الله تعالی ته معلومه ده، بل هیڅ چاته نه ده معلومه. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې کله اول قرآن کریم نازلېدل شروع شول، بیا به دا ډېر زیات مشقت کوو او د تهجد په لمانځه کې به دومره زیات قرآن کریم به د وایه پوره شپه چې د ده پښې به میږي شولې، او داسې د ده پښې چې کومه وې په دې باندې به ورم راغی. نو بیا الله تعالی ورته وویل وایي ای پیغمبره دومره زیات محنت او دومره زیات کوشش مه کوه، دومره زیات ځان په تکلیف کې مه اچوه، ځکه چې دین دا په اعتدال سره راغلی ده. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغه نه بعد خپل معمول بدل کو، په تهجد کې د شپې به نیم وخت آرام کو او نیم وخت به د تهجد لمونځ کو. بیا د استوا علی العرش مسله بیان شوې ده. بهرحال دلته تفصیل موقع نه ده، خو دې تفصیل باندې استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله یو فایل لیکلی ده، القواعد فی العقاید، او دروس القرآن کې هم د دې تفصیل موجوده ده آیات لاندې. الرحمن علی العرش استوى. دلته د حضرت موسی علیه السلام ته چې کله نبوت میلاوېده هغه هم دلته واقعه ذکر شوې ده. وهل اتاک حدیث موسی، چې کله موسی علیه السلام دا د مدین نه واپس راته، بیا په هغه وخت کې د ده نه لار ورکه شو. د خپل کور هلته وویل تاسې دلته کښېنئ، او لرې ځای کې یوه ونه ولده چې په هغه باندې اور بلېده. بیا ده وویل تاسې دلته کښېنئ او زه تاسې ته اور راوړم. کله چې حضرت موسی علیه السلام هلته ولاړی، ورنږدې شو، د ونه وکتله، د ونې منډان بالکل سلامت او د دې ونې پخې سوځې نه، خو هغه اور لا په دې نه زیات هغه کوشلوالی راوړي، ونې کوشلوالی راوړي، حسن زیاتوي. بیا په دې وخت کې الله تعالی आवाज ورته راوکړ، ای موسی علیه السلام زه الله یم او ته مې د نبوت لپاره منتخب کړی، تا انتخاب مې کړی دی، زه به تا ته نبوت درکوم، تا باندې به وحی راځي. او داسې الله تعالی ورته ووایي چې ته دا چپل وکاږه، ته یو مقدسه طوا، داسې مقدس ځای ته راغلی دا چپل وکاسه. په دې ځای کې د الله تعالی سره چې کومه د مکالمه کړې وه هغې تذکره هم دلته بیان شوې ده، او الله تعالی چې کوم معجزه ورکړې ده هغې تفصیل هم دلته ټول په تفصیل سره بیان شوی ده. بیا موسی علیه السلام د دعاګانو ذکر ده. کله چې الله تعالی موسی علیه السلام فرعون ته د دعوت لپاره ورولېږئ، بیا په هغه وخت کې موسی علیه السلام دا دعا د الله تعالی نه کړې وه. 4 شیزونه موسی علیه السلام د الله تعالی نه غوښتي وو. اول خو دا و موسی علیه السلام ورته وویل چې کومه خبره زه فرعون ته کوم هغه خبره په ما باندې بالکل کلاو که، چې داسې نه وي چې هغه خبره د ده په سمجھ کې نشي را، بالکل زه خبره په صحیح طریقه باندې ته بیان کړم. او دوم دعا دا کړې وه چې یا الله ما ته اسباب راکړه، او درمه دعا دا کړې وه چې یا الله ما ته فصاحت راکړه، ما په ژبه کې چې کوم لکنت ته دا لکنت ختم کا. او څلورمه دعا دا کړې وه چې یا الله د ما ورور هارون علیه السلام دا د ما معاون جوړ کړه. الله تعالی د دو 4 سره دعا دا قبول کړلې. بیا الله تعالی د احسان او د تسلی لپاره د موسی علیه السلام د وړوکوالي والا واقعه دا درته بیان کړله. ورته وویل وایي د موسی د موسی علیه السلام مور چې کومه هغې ته موږ وویل داسې موسی په یوه صندوق کې بند کا، په یوه تابوت کې بند کا، بیا دا اوبو ته واچوه، بیا هغه صندوق ته د فرعون چې کوم دغه ځای و محل و هغه محل ته ورسېدو. بیا په هغه وخت کې دا قانون جوړ شوی و چې 1 کال بچیان ژوندي پاتې کېږي، 1 کال به بچیان مړه کوو. خو موسی علیه السلام په هغه کال باندې پیدا شوی چې کوم کال باندې بچیان مړه کول. بهرحال دغه بچی سره موسی علیه السلام سره د خور دا روانه وه چې کله محل ته ورسېدله. بیا بهرحال تفصیلي خبره ده چې کله د ده شودو خبره راغله، دا خو شودې نه څکي د بل ښځې، نو په هغه وخت کې د ده خور ورته ویل چې دلته یوه ښځه ده د هغې شودې څکي. بیا بهرحال موسی علیه السلام خپل کور ته واپس راغی. نو دا په تفصیل سره دا خبره هم الله تعالی دلته بیان کړله.